السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو څنګه یو امید لرم ټول به روغ جوړې نن ویډیو دغه ملګرو لپاره د چې په احساس راشن پروګرام کې خپل رجسټریشن نه کړي دا پروګرام ډیر وخت شو چې دای جاری کړی دی خو چې تر اوسه پورې خپل رجسټریشن په دې کې نه کړي نو اوس هم رجسټریشن کیږي تاسو خپل رجسټریشن په دې کې احساس راشن پروګرام کې په دې کې خپل رجسټریشن وکړئ زه دا ټوله طریقه خیم په دې طریقه باندې تاسو خپل رجسټریشن هغه کولای شئ زه دا لینک به زه په څوک چې په یوټیوب باندې دا ویډیو ګوري نو په ډسکرپشن کې به دا لینک پروت وي د دې پروګرام دا لینک د احساس راشن پروګرام دا لینک په ډسکرپشن کې به پروت وي نو هغه ځای نه تاسو کلیک کولای شئ او تاسو ته به داسې یو پیج دغه راشي که څوک په فیسبوک باندې ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه به تاسو ته دا لینک ما درکړی په دې لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به دې ځای ته راشئ دا تاسو بیا به کتلی شئ دلته لیکلي احساس راشن پروګرام راشن پورټل دا بیا لاندې دې سره لیکلي دي هغه ټول هر څه ډیټیل یې ورکړی دی نو څوک دا ډیټیل نور ګوري نو هغه دا کتلی هم شي نو تاسو به رجسټریشن څنګه کوئ دلته د درې کرښې شانته دي دا به تاسو ووهئ بیا به دلته لیکلي چې راشن رجسټریشن نو تاسو به دا رومبی ووهئ صحیح شوه دا به چې تاسو ووهئ نو دا به بیا تاسو ته یو بل پیج راشي تاسو ته به داسې پیج راشي دلته به لیکلی چې راشن حاصل کرنے کے درخواست نو بیا به لیکلی چې درجہ ذیل تفصیلات کو برتے ہوئے احتیاط برتے یہ تفصیلات آپ کو راشن کی فراہمی کے لیے استعمال کی جائے گی لکه دا چې تاسو پیل کوئ نو دا به تاسو لکه ډیر صحیح به پیل کوئ صحیح شوه احتیاط به په دې کې کوئ ځکه چې دا به تاسو لکه په دې باندې به تاسو ته بیا راشن میلاویږي په دې پته باندې نو تاسو به دلته ګر هغه نمبر به ولیکئ نو که ایک لیکئ تاسو لکه څه نمبر یې که نه هغه به ولیکئ بیا به دلته ولیکئ ګلی نمبر نو چې دلته ګلی نمبر ولیکئ یا به نیم به یې ولیکئ بیا به تاسو ته لاندې لیکلي انټر سټي نو کوم چې ستاسو سټي د هغې نیم به ولیکئ صحیح شوه ستاسو چې څه سټي صحیح شو نو هغې نیم به ولیکئ بیا به یې لاندې لیکلي ضلع نو ضلع به بیا خپله منتخبه کوئ د چا چې کومه ضلع ټولې ضلعې دې کې ورکړي بنو بټګرام بونیر چترال دا ټولې ورکړي صحیح شوه مردان دا ټولې ضلعې ورکړي بیا لاندې تحصیل یې لیکلی تحصیل کې به خپل تحصیل به هغه به تاسو منتخب کوئ دې ته به لږ شان صبر وکړئ بیا به تاسو تحصیل دا سلیکټ کړئ څنګه چې تاسو ضلع دلته ورکړئ نو څومره تحصیلونه چې په دې ضلع کې نو هغه به تاسو ته راشي بیا تاسو خپل تحصیل به په دې کې سلیکټ کړئ صحیح شو بیا لاندې لیکلي دي بنیادي معلومات نو بیا به یې په هغې کې لیکلي پورا نام نو خپل نوم به ورکړي ټول صحیح شو د هغې نه پس به بیا لیکلی دی شناختی کارت نمبر نو بیا به خپل CNIC نمبر به ورکړي لاندې دلته CNIC نمبر به تاسو بغیر ډیش دا به ورکوئ صحیح شوه ډیش به پکې نه ورکوئ صحیح ده ښه بیا به یې لاندې لیکلي دي څه وایي چې ازدواجي سټیټس نو دا به تاسو که تاسو واده کړی نو شادي شده به ورته ولیکئ که نم کړی نو غیر شادي شده صحیح شوه بیا به لاندې به لیکلي جنس نو دلته به تاسو لکه عورت یا مرد که تاسو سړی نو مرد به دغه کوئ نو بیا لاندې لیکلي دي موبایل نمبر نو بیا موبایل نمبر تاسو ورکئ میں اس بات سے متفق ہوں کہ میری جمع شدہ تفصیلات کو راشن کی فراہمی کے لیے نجی یا فلاحی افراد یا اداروں کو فراہم کیا جائے گا نو دلته به یې لاندې یو ټک کړئ هغه به په دې دلته به تاسو یو ټک یو خانه به یې ورکړي هلته به تاسو یو ټک ورکړئ صحیح شوه داسې
تاسو به دلته یو ټیک ورکړئ. صحیح ده. ښه نو بیا به څه دا تاسو لکه دا وایي چې زه دې سره متفق یم چې دا ټول تفصیلات چې دي دا ما صحیح دغه کړي دي. نو دا اصل کې دا معلومات په ستاسو چې کله تاسو ته راشن درکوي لکه کوم پرایویټ ادارې چې دي دا اصل کې د پرایویټ ادارو نه به تاسو ته دا دغه میلاویږي لکه د حکومت په ذریعه باندې. صحیح شوه. نو دا لاندې به لیکلي تاسو ته چې جمع کروای. نو دلته به بیا تاسو په دې باندې ټیک کړئ او دا به تاسو جمع کړئ. نو دا طریقه وه ډېر په اسانه باندې دا دغه کېږي. آپ کا شناختی کارت نمبر راشن کے لیے پہلے سے ہمارے ساتھ رجسٹر ہے. نو زما دا نمبر وسه د مخکې نه رجسټر شوی دی. صحیح شوه. که ستاسو هغه نه وي نو تاسو زر د زر هغه خپل رجسټر کې په دې کې تقریبا هفته نیمه به وي بیا به دا پروګرام هغو بندوي نو بیا به په دې باندې راشن ورکوي. صحیح شوه. نو زر ته زره دا خپل د رجسټریشن تاسو وکړئ په دې طریقه باندې. اسانه طریقه ده، دومره ګرانه طریقه نه ده. او زر ته زره په دې دغه لینک باندې تاسو کلیک کړئ او تاسو د خپل رجسټریشن په دې طریقه باندې وکړئ. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. د الله په امان.